بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. از مونږ ټول دعاګانې په اردو او پښتو په دواړو کې ویل کیږي. کله کله اول پښتو کې وایم وروسته په اردو کې، او کله کله اول په اردو کې وایم وروسته نه بیا پښتو کې وایم. نو یو قیمتي دعا ده د مال په برکت متعلق. بہت قیمتی دعا ہے مال برکت کے لیے، اور بہت آسان دعا ہے. ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بہت زیادہ فکر مند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ بہت فکر مند ہو، مجھے ایسی دعا بتاؤ کہ میرے سارے ٹینشن، فکر اور مالی وغیرہ مسئلے حل ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھتے رہو: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھتے رہو اور جاؤ. وہ آدمی جب روانہ ہوا، پھر کوئی اور غم اور ٹینشن پیدا ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور صحابہ کرام سے فرمایا اس کو پھر کوئی مسئلہ پیش آیا. اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمات جب میں پڑھتا ہوں اس میں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی وغیرہ ہے، اس میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، جب تم اللہم اغفر لی پڑھتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے بخش دیا. جب تم پڑھتے ہیں اللہم ارحمنی تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں تجھ پر رحم کیا. جب تم پڑھتے ہو اللہم ارزقنی، مجھے رزق دے دو، مال دے دو، تو اللہ جواب میں کہتے ہیں دے دیا. وہ آدمی بہت خوش ہوا. دعاؤں میں بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں، مال اور رزق اور دولت کے بڑھنے میں، اور برکتیں آتی ہیں دعا کے پڑھنے سے اور کرنے سے. اور اسی طرح شکر کرنے سے بھی رزق میں برکت آتی ہے، اور عمرہ اور حج بار بار کرنے سے بھی مال اور رزق بڑھتے ہیں، برکتیں آتے ہیں. حدیث میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم یہ ہے پے در پے حج اور عمرہ کیا کرو، بے شک یہ دونوں یعنی حج اور عمرہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بٹھی لوہے اور سونے اور چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. لوگوں کو دینے سے بھی مال بڑھتے ہیں، اور استغفار کرنے سے بھی رزق بڑھتے ہیں. یو قیمتی دعا ده د مال د برکت لپاره ډیره قیمتي دعا ده. یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغلی، ډیر فکرمند وو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم توای ډیر فکرمند یم، ما ته داسې څه وښیه چې زما دا فکرونه او ټینشن او دا مالی مسئلې حل شي. دا اوږدې دعاګانې خو هر څوک یادولی نشي، آسان کار نه دی.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی چې دا وایا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني. وې دا وای اوزه هغه سړی داسې روان شو چې روان شو نو بیا یو څه غم غوندې ورسره پیدا شو. مخ یې راواړوئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیا راغلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخندل. صحابه کرام ته وویل چې د سودایي سره بیا سودا پیدا شوه. فکرمن سره بیا څه فکر پیدا شو. بیا راغلی ورته ویل دا خو چې زه وایم لا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر په دې کې خو د الله لوی او پاکي وغیره ده. زما د پاره په دې کې سدي په دې کې خو زما سنشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل ګوره ساده سړیه ته چې وایه اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ستا د دې کلمې په جواب کې الله وایي فعلت ومی کړه در باندې رحم ومی بخله. ته چې وایه اللهم ارزقني ما ته مال راکې دولت راکې نو الله پاک په جواب کې وایي فعلت در مې کړې. هغه ډیر خوشاله شو. دا خو رښتیا هم داسې ده د دعاګانو هم ډیر اثرات په رزق کې په مال کې په ډیرو دو کې. دغه شان په رزق کې په برکت راځي په شکر کولو سره. څوک چې د الله شکر ادا کی چې لګي کډيري پاغه باندې شکر ادا کی د هر نعمت شکر ادا کی نو الله بیا نعمت نور ډیر زیات کی. دا رنگ بار بار په حج کو بار بار د حج او عمره په کول سره څوک چې بار بار حج ته ځي نو الله بار بار حج او عمره ته ځي نو الله تعالی به مال او برکت کې نور برکت کی دی. حدیث شریف کې راغلی دی چې څوک بار بار حج او عمره کوي نو دا گناهونه او فقر دواړه گناهونه او فقر داسې لري کې د انسان نه لکه څنګه چې بټې د وسپنې او د سپینو زرو د سرو زرو نه امیل کوچیل کچره لره کې. دا رنګ شکر ادا کولو سره هم مال ډیریږي چې څوک شکر ادا کوي او په خلکو ته په ورکولو سره هم مال ډیریږي او په استغفار غوښتلو باندې هم مال ډیریږي.